خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور صاحب د هغه د کابینې غړي او د هغه د پارټۍ سره تعلق لرونکي اراکین صوبایي و قومي اسمبلی او تر حده پورې د پارټۍ مشران دا د یو فوجي یو پولیس والا په شهید په جنازو کې کوم دی دوی شرکت نه کوي. صحیح. که چرته یو نیم شازو نادری انا شمو ویلې او باقی دوی شرکت نه کوي. په دې 90 نه زیات پولیس اهلکار کوم چې سکال په صرف په خیبر پختونخوا کې د 1 جنوري نه والا د 15 جنوري پورې 15 ستمبر پورې شهیدان شوي دي. په دې کې هم په یو جنازه کې چرته پولیس دوی څوک نه دی ولاړ. دې کې چې کوم په پولیس لاین په خبر کې جنازې کې تاسو ته پته پولیس لاین او وزیر اعلی هاوس ترمنځ هارډلی 100 میټر فاصله هم نه ده. تقریبا په 100 میټر فاصله کې هغه جنازو له ناراضي نو پنو غلبه څنګه لاړ شي. ټیک شو نو یو خو دوی دا خبره ده چې دوی په جنازو په دې شیزونو کې شرکت نه کوي. ما د دوه وزیرانو سره خبرو کړې نو وی راته ویل چې یو خو دلته د پاکستان تحریک انصاف دغه ده چې مونږ د جنازو یا د دې شیزونو چې کوم نه نارملی دوی عادت نه دي. پاکستان تحریک انصاف ته کوم دی دوی دا یا د چا ویژن دی، چا ویژن نو د باندې پی ټی آی ویژن دی او باندې پی ټی آی په خپل هم د چا جنازو لنه تا بالکل داغه د پارټۍ مشر نعیم الحق جنازې لاغه نه دی تل. صحیح. تاسو پته وا په لاهور سره نږدې د پنجاب علاقې کې چې کستا خېلی هغه ډزې مزي چې شوی پولیسو چې کسان وجلیو هغه وزیر اعظم هاوس ته راغوښتو چې ماته دلته دعا وکړي. تاسو ته به دا هم یادې دلته زمونږ د پیښور هغه ایس پی جی شهید شو دغه خاندان داوړ صاحب چې هغه فیملی مغالته اسلام آباد ته راغوښته په خپل تایر داوړ هغه هم ملته دغه کړو هغه ویژن دی په هغه ویژن باندې دوی وی چې خلک به مونږ لرازي مونږ که چاله لاړو نو ټیک تا کله نه مونږ داس خبره. دویمه خبره د دې سردار چې دوی اکثر جنازو منازو لاړ شي د فوجیانو خو نو خاص کر د پولیس یا د نورو کلی ملي کې چې کومې جنازه د یلتم ګورې نه زی نو په هغه جنازو کې چې کله دوی هلته لاړ شي نو الته یو بل مسله الته دوی د پارټۍ ورکران د دوی نه ته پوښتنه کوي تعالی پول دې کله جوړي و سړک پر اله کله جوړي نو خو دې ته پته چې زما د ام پی اختیار څومره دی نو دوی وی چې بزاوی سره نه ملاویدل پکار دی نه دغه کېدل پکار خپل گورنر څخه خپل مسالې دي حل کې نه مستخه کې نو بدغه په ځای پټېدل درې مو د ټول نه غټه خبره چې کوم دا ده چې ما د ډیرو غړو سره تاسو کوي ویل چې یو ووټم دی کې زمون خپل نه دی نمنګ چې کومټونه غزدي دا ووټ خو مونږ ته د بیٹ په زور ملاو شوی دی د عمران خان په زور مونږ ته ملاو شوی دی که زله سو جنازو لاړ شمه نو هم زما دغه پوزیشن دی او که یو جنازې لاندې زمونږ خلک بهم د ووټ پورز مال ووټ راک د دې وجه نه ما تعجت سره چې جنازو لازم زمونږ په پټو چې جنازو له چې سوکتلی ویله چا ووټ ورک او دا مونږ چې دې مونږ له ووټ مونږ لراک د دې وجه نه ووټ د جنازو پسې نه زی ووټ د څه پسې راځي د بیٹ پسې.